یو انسان چې یو شی بیا مومي په لاره کې پروت وي یو شی داسې چې هغه ساتلی نشي څښا کېږي مثال مالټه پرته ده سیو پروت دی ام پروت دی یو ګنی پروت دی نو که تا ته پته وي چې دا غورځېده نو مالک دې پسې دوباره نه راځي نو که هغه ته استعمال کې ویې خورې نو دې کې څه ګناه نشته ځکه که هغه ته کور دی خو څښا کېږي او تا ته پته ده چې یو مالټې پسې یو سیو پسې یو ګني پسې مالک راستنېږي هم نه او که نه پیسې پرتې دي بټوه ده یا چانه ګړی یا موبایل وغیره پرېوتې پیسې دي نو د هغې اسانه طریقه دا ده نن سبا وخت کې لکه ته خو به اعلان کې چې الله مو بخه چانه څه پرېوتي نن سبا وخت کې اسانه طریقه دا ده لکه د هر یو کلي خپله اړه وي د رکشو هغې ته ووایه لکه کو چانه څه پرېوتي او چا څه خبر درکړه نو ما ته ووایه خامخا رکشو والا ته خلک وایي یو کال پورې به ځان سره ساتې یو کال پورې دا به تا سره امانت پروت وي نو که د دې مالک پیدا شو نو هغه له بیا ورکړي او که مالک پیدا نه شو او ته خپله غریب او مستحق یې نو خپله استعمالولی شي که نه ستا خپله وس کېږي نو دا کم غریب فقرا وي نو دا پیسې راواله یا دا شیز داسې غریب بنده له ورکړه چې هغه استعمال کړي خو په دې مسله هم ځان پوه که چې چاله دې ورکه او اصل مالک پیدا شو او هغه دا مطالبه کوله چې زه خپل امانت غواړم نو دوباره به ورته بیا ورکې دا مسله پکې شته که هغه وویلې چې تا خیرات کړی دی خو زه خپل امانت غواړم چې کم دی یا تا خپل استعمال کې راوستی دی نو ته به دوباره هغه له خپل حق ورکې دا د دې حکم دی شرعاً